اما بعد د ټولو نه مخکې خوشحال خان صاحب ستاسو او د پی ټي بولان ډېر شکریه ادا کوم چې ما ته دعوت راکوي. محرم میاشت محرم حرمت نه دی، حرمت عزت ته وایي، عزتمنه میاشت ده. عزتمنه چونکې ده چې قرآن مجید کې د څلور میاشتو کم د حرمت ذکر چې دی په هغه کې یو محرم میاشت هم ده. او دوم دا دی لکه مفتی صاحب چې وفرمایل چې محرم میاشته د اسلامي میاشتې اولنۍ میاشته ده، لکه د عیسوي سال هغه چې کم جنوري ده، دارنګه د اسلامي کم کال اوله میاشت هغه محرم ده. نو د محرم معنی دا ده چې عزتمنده میاشته، محترمه میاشته، الله دې ته یو شان ورکړی دی او شوکت یې ورکړی دی. مفتی صاحب یو شی په دې کې زه بل اډوم مختصرا تاسو جواب راکړئ. د روزې په هکله سره ما د مفتی صاحب سره خبره وکړه، خلکو روزې په 10 محرم باندې نیول په دې هم زیات پکار دا کېده صحیح د مثال وایي پر روزي روټي رزق ډېر زیات وایي زیاتېږي سره که څومره زیات خپل اولاد مثال روزې نیسي رزق زیاتېږي. دا حدیث علامه سیوطي ذکر کړی دی شعب الایمان او دارنګ امام بهقي ذکر کړی دی دا حدیث. که چیرې په دې میاشت کې یو څوک په خپل اولاد باندې فراخي راولي د رزق نو ټوله کال به الله په ده فراخي راولي، خو د دې ورځې پورې دا خاص نه ده. کوم حدیث چې د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث راغلي دي په هغه احادیث باندې عدل او د جرح ته به موږ ګورو، ځکه چې په دې باندې ابن حجر رحمه الله هغه لسان المیزان حواله ورکوي 4 جلد صفحه 338 کې. هغه وایي د دې راوي منکر دی، خاص د 10مې پورې محدوده نه ده خبره. او دارنګه محمد ابن یونس باره کې زموږ د اسماء رجال یو کتاب دی الکامل فی ضعفاء الرجال، د هغه 2م جلد کې محمد ابن یونس باندې دا جرح سوی ده چې دا موضوعي دی، دا حدیث د ځانه جوړ کړی دی. نو دې بابت کې دې حدیث ته اعتبار نشته، خو دې حدیث چې کوم راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هر وخت په خپل اولاد باندې ته کم خرچه کوې، خپل اولاد ته کلاوې پلاوې، دا صدقه ده. ویربي صدقه د قرآن فیصله ده، هر ټیم چې کوې ورځ محدوده نه ده، الله په دې کې برکات راولي چې هر ټیم بالکل. او دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بهترین انسان تاسو کې هغه دی چې په خپل کور کې د ده اخلاق زیات بهتره وي. نو دارنګه بهترین انسان هغه دی چې هغه په خپل اهل اولاد په خپل کډه باندې په دې باندې خرچه کوي. نو د دې پورې محدوده نه ده. نو ځکه چې په کار دی چې موږ احادیث ته دې ته وګورو چې یاره دا احادیث موضوعي دی، دا حدیث کوم راوي منکر دی، په دې کې کلام سته یا نسته.